په سوات کې ډیره زیاته افسوسناک واقعه راغلی ده چې یو قاری صاحب لګېدلی دی او په خپل شاګرد باندې دومره ډېر تشدد کړی دی چې هغه په حق رسېدلی دی. بیا په هغې باندې د هغه مدرسې دغه قاري صاحب خپل شاګرد چې دی هغه پې ګواهي ورکړې ده چې 15 ګنټې مسلسل دې قاري صاحب په دې ماشوم باندې دغه ظلم کولو چې دی بېهوشم شو، بیا هم د هغه غصه نه سړېده. خو چونکې دې ویډیو سره دومره زیات نفرتونه وپیلو شي د مدرسو د استادانو نه، ګوره قاري صاحب ته زموږ دا ریکویسټ دی چې دا بچي خو زیاتر د قاریانو کو ته تپوس وکړې نو دغه شاګردان ولا د خپلو بچو نه کم نه ښکاري، نو تا دې ولې داسې والو؟ بیا هغه تره وایي چې دې ما وختي سم دم راوستی او اوس لاش راته پروت دی. کو یو طرف ته زه تاسو ته وښیم نو دغه ویډیو ډیره زیاته وایرل ده، کو بل طرف ته تاسو له زه وښیم نو د قاریانو صاحبانو دا مینه چې د خپل شاګردانو سره وګوري نو هغه هم به د حیران کی. قاري صاحب دی او د خپل شاګردانو ته په خپل لاس باندې دا کپړې وینځي. نو ډیر زیات ظلم یې کړی دی قاري صاحب او ډیر زیات زیاتې یې کړی دی. ستا غوسه در کوم ځای پورې وه؟ دا ماشوم بېهوشم شو او بیا هم تا نه پرېښو او تا پې دغه تشدد کولو، نو اوس دې سره د څومره خلکو په زړونو کې بغض او کینه پیدا شوي د مدرسو خلاف. مدرسه کې دا وخت مونږ هم تېر کړی، دا وان مونږ هم خوړلی دي، د وان نه بغیر سبق نه زده کېږي، دا هم حقیقت دی. خو هغه وان هم په یو طریقه داسې نه چې ځان نه دی یو بل شی جوړ کو وینختې او د هغه زندګي پې ختمې. نو ډېر زیات ظلم شوی دی. د دې خلاف مونږ هم دا ویډیو جوړه کړه چې دغه قاري صاحب ته دې سزا ورکړی شي او د دې پوچھتاچ وشي او د دې مکمل تحقیق وشي چې دا په څه وجه باندې اخر دومره ظلم کړی دی.